سلامونه ملګرو محمود جان مزه مونن په یو داسې واقعیا باندې تاسو سره خبرې کول غواړم کوم چې باچا خان یونیورسيټي کې نن یو ایکسپو او په هغه کې ډیر خلک راغون شي او د باچا خان یونیورسيټي کوم سټوډنټان چې هغه سټوډنټانو یو پروګرام جوړ کړو چې په هغه کې دننه کوم ټیلنټ او هغه ټیلنټ هغه برسیره کوو عامل سټیپ خو او په خپل کې هم په دغه باندې خبرې اترې کولې په دغه کې زموږ صحافیان ورغلي وو صحافیان پکې خپل یو کردار ادا کوو ځکه چې همیشه لپاره باچا خان یونیورسيټي کې کوم کار کیږي یا کوم پروګرام وي هغه کې دغه زموږ صحافیان چې کوم بیا راغواړي او هغوی هلته کوریج ورکوي دغه چې کوم سټوډنټانو کوم کارنامې کړې وي هغه کارنامې را برسېره کېدې یا ثقافتي رنګونه چې کوم هغه ثقافتي رنګونه مو په دغه باچا خان یونیورسيټي کې د طالب علمانو د طرف نه هغه شروع خو د ټولو نه غټه خبره پکې دا راله چې یو ماشومې نه انټرویو وشوه او هغې ماشومې په انټرویو کې څه انګلیش او اردو او پښتو څه ګډه وډه ووي او د هغې اصل وجه دا وه چې دغه ماشومه په لومړني ځل باندې کیمرې ته مخامخ راغلی وه یقینا چې د کیمرې پریشر چې کوم دی هغه ډېر زیات وي او ډېر خلک دغه کیمرې ته ډېر لوی خلک خبرې نشي کولی هغه ماشومې نه انټرویو اخیستل کېده نو هغه انټرویو چې کومه وه هغې پکې انګلیش او اردو او پښتو ګډه وډه کړه حالانکې هغې له اردو ورتله هغې له انګلیش هم ورتله هغې له پښتو ورتله درې واړه ژبې هغې پکې مکمل وګورو ورتلل خو صرف دومره وخت چې کله د کیمرې پریشر راغی نو بیا هغې دغه پریشر برداشت نه کړی شو او هغوی نه په خبرو کې څه ګډوډوالی راغی او هغه ګډوډوالی چې کوم و د هغې نه بدنامۍ باعث جوړ شو نن سبا په سوشل میډیا باندې خو که تاسو ګورئ نو بس هره داسې خبره چې هغې کې لږ شانتې کمی کمزوري مخې ته راشي نو هغه خلک بیا په سوشل میډیا باندې نشر کوي هم او چلوي هم او سوشل میډیا زما په خیال باندې څوک پکې ښه کار کوي یا بهترین انداز باندې څوک کار کوي نو هغه نه څوک ګوري او نه څوک اوري او نه څوک ویني او نه څوک چا سره دونه ټیم وي خو چې کله هم داسې غلطۍ وشي نو بیا د ویور دپاره بیا هغه شیر کیږي او خلک وړاندې بوځي د اکثرو پیجونو نه داسې شیر شو په اکثرو پیجونو باندې دغه موجود دی اوسه پورې موجود دی بلکې آیډو والا هم شیر کوو او ما د دې نه وړاندې یو پوسټ کړی دی په نیچر د نیوز نیټورک باندې هغه په دې وخت کې موجود هم دی تاسو لږ شانتې وړاندې ولاړ شئ نو بیا به هغه تاسو ته مخې ته راشي په دې کې د دغه ماشومې د بدنامۍ سره سره د الف خان شیرپو هم ډېره غټه بدنامي شوه ځکه چې د ټولو خلکو دا خیال دی چې دا صرف الف خان شیرپو شیر کړې ده حالانکې زه درته رښتیا وایم او په ایماندارۍ درته دا وایم چې نن الف خان شیرپو باچا خان یونیورسيټي ته تللی نه و باچا خان یونیورسيټي ته نور ملګري تللي وو هغوی دغه انټرویو کړې وه خو الف خان شیرپو ته دغه انټرویو راورسېده او هغه الف خان شیرپو هم بیا شیر کړه بلکې هغه سره چې کله زما خبرې وشوې نو هغه وایي چې دا ما نه ده شیر کړې زما ایډیټر چې کوم ده دا هغه شیر کړې ده بهرحال دغه څیزونه وشو خو د دغه ماشومې ژوند ته چې کومه خطره جوړه شوې ده او د دغه ماشومې کومه بدنامي شوې ده نو هغه بدنامي د هغې ژوند هم اخیستی شي او هغې سره کله چې یو کس په سوشل میډیا باندې دومره وایرل شي او په غلط انداز باندې وایرل شي نو بیا د ټولو نه غټه مسله دا شي چې د دغې ماشوم به مور وي پلار وي ورور وي خور وي کور وي نور به یې خپل خپلوان وي رشته دار به وي ناسته پاسته به وي غم ښادي به وي کلي ولس به وي نو د هغې ماشومې ژوند چې کوم دی هغه ډېر حده پورې په خطره کې دی ځکه چې دغې ماشومې سره چې په سوشل میډیا باندې نن څه وشو نو دغه زما په خیال پکار ده چې هغې برداشت کړي پکار ده چې د هغې مور پلار ورور خور هغې له حوصله ورکړي او هغه په دغې خبرې باندې پوه کړي چې داسې غلطۍ کېږي دا خبره نشته ځکه چې که دغې ماشومې دا زړه ته واچو نو کېدای شي هغه یونیورسټي هم پرېږدي کېدای شي هغه تعلیم هم پرېږدي او کېدای شي هغه خلکو سره ناسته پاسته او بېلابېدل او دغه څیزونه هم پرېږدي نو دا یو عجیبه غوندې ماحول جوړ شوی دی زما به د باچا خان یونیورسيټي هغه کوم ایڈمنسټریشن چې کوم دی هغې ته به زما دا درخواست دی چې تاسو کوشش داسې کوئ چې دغلته کوم ملګري راځي اول خو د موبایل ډېر کم استعمال کوي ځکه چې د موبایل زیات استعمال چې کوم دی هغې کې اکثر داسې تصویرونه وځي د داسې ماشومانو یا د داسې کورنیو تصویرونه وځي چې هغه تصویرونه بیا
د خلکو د بدنامۍ باعث جوړېږي دغه که هغه تصویرونه دوباره شیر کېږي نو د هغه ټول عزتدارو کورونو تصویرونه اکثر بهر راوځي نو دا یو بده خبره وي. نو د موبایل استعمال چې کوم دی هغه په یونیورسټۍ کې په داسې تقریباتو کې ډېر کم نه کم وساتي. دویمه دا خبره ده چې هغوی دې دغې خلکو له دا کوم خلک چې ورغلي دي نو هغوی له دې هم دا اجازت نه ورکوي چې تاسو دې هر چا سره انټرویو کوئ، بلکې پکار دا ده چې صحافیانو ته هم دا خبره کوي چې تاسو د باچا خان یونیورسټۍ یا د نومي ځای ته یو کس لاړ شي او هلته هغه انټرویو کوي نو پکار دا ده چې هغه د دې پابند ساتي چې تاسو به انټرویو کې داسې خبره نه وباسئ چې هغه د هغې ځای دپاره د بدنامۍ باعث جوړ شي، د شرم باعث جوړ شي، نو داسې خبره به تاسو نه وباسئ. بل باچا خان یونیورسټۍ له دا هم پکار دي چې هغوی په دغه ماشومانو باندې خپل کوم سټوډنټان دي په هغوی باندې هم دا پابندي ولګوي چې تاسو به هر کس دغه نه ورکوئ، انټرویو نه ورکوئ، بلکې هغوی د اجازت باقاعده د ایډمنسټریشن نه غواړي او د هغې نه پس د هغه انټرویو ورکوي نو دغه به یو ډېره ښکلې خبره وي. یعنې بیا به داسې حالات مخې ته راځي. اوس دې ماشومې سره چې څه وشو یقینا چې ډېر بد شو او چا چې دا انټرویو کړی ده هغه د ټولو نه غټ زیانې کړې دي ځکه چې دا لایو انټرویو نه وه، دا ریکارډ انټرویو وه. نو ریکارډ انټرویو کې خامخا دا کېږي چې هغې کې خلک بیا هغه وکړي پکې کوم ځای کې چې غلطي وي هغه څیزونه دې کټ کړي، ډیټینګ پکې وکړي او هغه ځای نه دې کټ کړي. خو کله فرض که هغه ته دا پته ولګېده چې دې انټرویو کې ډېر زیات غلطۍ دي او دا انټرویو نشر کېدو نه پس د یو ماشومې ژوند خطره کې کېدی شي، د یو ماشومې عزت خطره کې کېدی شي یا د یو ماشومې مستقبل خطره کې کېدی شي نو بیا پکار نه ده چې داسې انټرویو دې سوشل میډیا ته راشي. اوس په سوشل میډیا باندې چې کوم په انداز باندې دا شي چې چلیږي او بره پرې کوم لیکل کېږي یقینا چې دغه زما په خیال په هېڅ حیثیت هم د ستاینې وړ خبره نه ده. نو ګرانو اورېدونکو تاسو ته نن دا خبره شیر کوله چې که چا کومو ملګرو دا شیز شیر کړی وي نو پکار دا ده چې هغوی دې دغه څیز ډیلیټ کړي ځکه چې په دې کې د یو ماشومې د بدنامۍ نه سوا هېڅ هم نشته. په دې ټول انټرویو کې تاسو وګورئ د یو ماشومې د بدنامۍ نه علاوه په دې کې تاسو ماته یو داسې څیز وښایئ چې هغه پازیټیو د هغې یو اثر راتلی شي. زما په خیال باندې داسې پکې هېڅ هم نشته، صرف یو نیګیټیو اثر غورځوي او هغه یوازې په دغې ماشومې باندې نه غورځوي بلکې د باچا خان په ټوله یونیورسټۍ باندې دغه اثر روان دی او د هغې نه علاوه په چارسده باندې دغه اثر روان دی. د چارسدې په هکله باندې به خلک څه سوچ ساتي چې یاره د هغه ځای د یونیورسټۍ یو طالب علم نه اردو ویلي شي نه انګلیش ویلي شي برداشت کوي او دغه څیزونه یې دي نو هغې ته تاسو په سر لاس کې دی او هغه په دې خبره پوهېږي چې ګورې دا زړه ته مه اچوه، دا د ژوند کشالي دي او د ژوند کشالي چې کومې دي هغه تېرېږي، هغه روانې وي او هغه مخ په وړاندې راځي. نو په ژوند کې ډېر څیزونه مخې ته راشي خو هغې سره هغه خلک کوم خلک چې هغې سره مقابله وکړي هغه خلک کامیابېږي. نو دغه ماشومه چې کومه ده زه که ما څوک اوري د هغې څوک سټوډنټ هم هغه ما اوري او د هغې کلاس فیلو هم اوري یا د هغوی د یونیورسټۍ یو داسې کس ما اوري چې هغه یونیورسټۍ اډمنسټریشن سره تعلق ساتي نو زما به هغه ته درخواست وي چې تاسو مهرباني وکړئ دغې ماشومې له حوصله ورکړئ ځکه چې سوشل میډیا هغه ډېره زیاته بې حوصلې کړې ده. سوشل میډیا د هغې ډېر زیات هغه بدنامۍ باعث جوړ شوی دی او دغه بدنامي موږ داسې ګڼو هسې نه چې دا ماشومه زړه بایلي او هسې نه چې دا یونیورسټي پرېږدي، هسې نه چې دا تعلیم پرېږدي، هسې نه چې دا خلکو سره ناسته پاسته پرېږدي، هسې نه چې دا په معاشره کې د سترګو د لګېدو پاتې نه شي او هسې نه چې دا خپل ژوند سره څه عمل وکړي، خپل ژوند په خطره کې وانچي، خپل ژوند ختم نه کړي. نو دې وخت کې په هغې باندې یو سخت حالت دی او په دغې سختو حالاتو کې د یو پښتون د یو مسلمان د هغه دا فرض جوړېږي چې هغه خامخا دغې ماشومې سره ودرېږي. زه به تاسو ته یو ځل بیا ووایم چې کومو کسانو دغه پوسټونه شیر کړي دي زما به هغوی ته دا گزارش وي چې دغه پوسټ ختم کړي، دغه پوسټ ختم کړي ځکه چې دغه پوسټ یوازې د دغې ماشومې د بدنامۍ باعث نه دی بلکې دغه پوسټ د ټول پښتون قام د بدنامۍ باعث دی او په یو څیز کې چې د پښتون قام
او خوشحالي نه وي، د هغوی سوکالي نه وي، د هغوی مخکې په وړاندې تګ نه وي، نو هغه پوسټ زما په خیال باندې نه دي شیر کول پکار. زموږ سوشل میډیا اصلا ډېره خرابه ده او دغې نوره خرابه کړه. باقي د دغې خبرې یو ځل بیا وضاحت کوم چې علم خان شیرکو نن سبا خلک چې ټوټل پوسټونه کوي هغه علم خان شیرکو پسې دغه پوسټونه کوي چې د علم خان شیرکو شیر کړې ده. علم خان شیرکو سره هم په دې هکله زما خبرې اترې وشوې. هغه ما ته قسمیه هم دا ووایي چې زه دغه یونیورسټۍ ته زه تللی درسره نه یم، زه هلته ورغلی نه یم. دا ویډیو نه ما کړې ده او نه د دغې نه زه خبر یم. او زما په پیج چې کومه شیر شوې ده په هغې کې صرف دونه شوي دي چې زما د ایډیټر نه زیاتې شوي دي او هغه ایډیټر سره ما په دغې باندې چیړم، په هغه ایډیټر ما په دغې باندې بې عزته کړ چې بیا د داسې بې عزته ویډیو شیر کولو څه ضرورت و. نو دغه وضاحت مې هم در سره کوو چې علم خان شیرکو سره زما هم ناسته پاسته ده او هغه سره ما خبرې وکړې. نو هغه په خپلو خبرو کې ما ته همدغه وویل چې زه نن نه یونیورسټۍ ته تللی یم، نه ما دغه انټرویو کړی و. د دغې ګواهان چې کوم دي هغه په یونیورسټۍ کې ناست هغه سټوډنټان هم دي او د هغې نه علاوه دغه د یونیورسټۍ اډمنسټریشن چې کوم دي هغه هم د دغې خبرې ګواه دي او هغه هم د دغې خبرې ثبوت ورکولی شي زه نن یونیورسټۍ ته نه یم تللی او نه ما دغه انټرویو کړې ده، بلکې دغه ماشومه په خپله هم دا ویلي شي دغه انټرویو چې کومه ده دا علم خان شیرکو نه ده کړې. نو یو مې دغه وضاحت کوو ځکه چې نن سبا چې څنګه دغه ماشومه په ټرند کې ده همدغسې علم خان شیرکو هم په ټرند کې دي. په سوشل میډیا چې څنګه دغه ماشومه یو زینت جوړ شوی دی همدغسې علم خان شیرکو هم یو زینت جوړ شوی دی. نو علم خان شیرکو سره چې کومې زما خبرې شوي دي او هغه سره ما هم دا خبرې وکړه، په دې هکله مې تپوس وکړو. نو هغه وویل چې یو قسم دا نشي ثابتولی چې زه یا یونیورسټۍ ته تللی یا ما د دغې ماشومې نه انټرویو کړې ده، بلکې هغه ما ته تر دې پورې وویل چې یاره د زنانو په حقوقو خو زه اواز اوچتوم، زه خو زنانو تاسو اینې چې زه زنانو لپاره څه کوم. نو هغه ما سره دغه وضاحت ما ته وکړو. هغه وضاحت هم هر چا موقف وړاندې راوستل هغه زما هم ذمهواري ده، ستا هم ذمهواري ده، د بل ملګري هم ذمهواري ده. نو دغه خبره ده. باقي د ماشومې په هکله باندې زه ووایم چې ماشومه ډېره قابله ماشومه ده، ماشومه ډېره ډاډه ماشومه ده، ماشومه له اردو هم ورځي، ماشومې له انګلیش هم ورځي، ماشومې له پښتو هم ورځي او ماشومه په کلاس کې ښه پوزیشن باندې راځي. صرف د کیمرې دباو هغې برداشت نه کړی شو او هغه ویډیو راله نو هغه د هغې ماشومې د بدنامۍ باعث جوړ شو. اول خو دغه صحافیانو له نو پکار چې دغسې حرکت یې کړی او که فرض کا یو ماشومې نه غلطي مو شوه نو دغه غلطي چې کومه ده نو دغه ځان ته ودرول نه دي پکار او دغه غلطي بیا داسې شیر کول هم نه پکار. کومو ملګرو چې دغه ویډیوګانې شیر کړي وي هغه دې د اوس د هغې ته زما درخواست دی، واجبانه درخواست دی چې دې ویډیو سره د یو ماشومې مستقبل تړلی شوی دی، یو ماشومې راتلونکي ژوند دې ویډیو سره تړلی شوی دی. که تاسو اوسه پورې دغه ویډیو نی ډیلیټ کړي نو اوس یې ډیلیټ کړئ او د دغې ماشومې په حق کې اواز اوچت کړئ. زه به د هغوی والدینو ته به ووایم، د هغوی رشته دارو ته به ووایم، د هغوی ګاونډیانو ته به ووایم چې دغې ماشومې ته دې وخت کې د حوصلې ضرورت دی، هغې له حوصله ورکړئ، هغه ژوند طرف ته دوباره راولئ. ځکه چې سوشل میډیا هغه د ژوند نه واپس بل طرف ته بوتلې ده او هغه ذهني کشمکش ښکار ده دې وخت کې. نو د هغې ګاونډ د هغوی د مور پلار هم دا فرض جوړېږي چې دغې ماشومې له حوصله ورکړي. د دې سره سره د هغې چې کوم کلاس فیلو دي د هغې هم دا فرض جوړېږي چې دغه ماشومې سره داسې انداز باندې ملو شي چې هغې له پکې حوصله ورشي. هسې نه څوک ورته په ګپ کې هم داسې وایي چې یاره تا په انټرویو کې څه ویلي نو دا به ډېره زیاته بده خبره وي، هغه ماشوم ژوند کې به تکلیفات نور زیات دی. نو پکار دا ده چې موږ د هغې ماشومې ژوند کې اسانتیاګانې راولو او دغه ماشومه چې کومه ده دغه ماشومه ژوند ته واپس راولو او ژوند ښکلی دی. نو که فرض کا دا یونیورسټي پرېږدي، دا کالج پرېږدي، دا تعلیم پرېږدي، دا کور کې خلکو سره غم ښادي او ناسته پاسته پرېږدي نو دا به زموږ دپاره د مرګ او د خفګان مقام وي. ټولو ملګرو ته زما درخواست دی په سوشل میډیا چې څونه هم دي نو اواز اوچت کړئ او دغې ماشومې له حوصله ورکړئ. نو به دغه یو څو خبرې دی هغه تاسو سره شریکولې. محمود جان عمرزی له اجازت ورکړئ. د دې الله په امان.